نو سعد اسود دلاندې نه داسې نبی صلی الله علیه وسلم ته وکتل کنه مسکی شو د الله پاک پیغمبر ما په جنت ځان ته پریدي د الله پاک پیغمبر د جنت خوري می بزان ته پریدي د الله پاک پیغمبر الله په ما ځان ته پریدي د نبی اسلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وې ای سعده زما د په هغې ذات باندې قسمي چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالیږلی یم د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تاله ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی سعد اسود رضی الله تعالی عنه سعد اسود د سعد نوم باندې ډېر شه صحابه کرام دي نو دته بس ډېر مشهور په سعد اسود و اسود په عربۍ کې تور ته ویلی شي دی د رنګ تک تورو سعد اسود به ورته ځکه چې دی د رنګ تک تورو او دی حبشي و نو حبشیان خو هسې لږ بې ډولې شونډې غټې غټې داسې ویښته هم ګونجي ګونجي نو دی د رنګه لږ بې ډوله غونته و دانې پې هم ډېرې زیاتې وې غریبي هم ډېره وه کور یې نه و هېڅ شی نه و یو ځل نبي علیه صلات وسلام له راغی د الله پاکه پیغمبر هسې یو تپوس وکړم وې وی هسې دا جنت په ما ځان ته پرېږدي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل سعده ولې وی د جنت دا فرشتې به ما ځان ته پرېږدي الله به ما ځان ته پرېږدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای سعد وورا کو د الله او د الله د رسول تابعداري دی وکړه جنت پدیم ځان ته پریدي د جنت حوري پدیم ځان ته پریدي او الله پدیم ځان ته پریدي د الله پاک پیغمبر دا تاسو مې زکه چې خلک رانه ډیر نفرت کوي نو خلک رانه ډیر څه کوي څوک را سره ډوډۍ یو ځای نه خوري هر ځای رانه کرکه کوي ما ته چې ګوري یو ځای را سره کینی نه نو دا مې سودا پیدا شوه اسې نه چې د جنت حوري نه نفرت کوي چې دا څنګه تک تور دی اسې نه چې الله رانه نفرت وکړي چې دا تور دی پکې جهنم ته وویلی نو دا تپوس مې څه وکړو نو بیا په دې خبرو کې نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله پاک پیغمبر څوک خور لور هم نه راکوي نبي علیه السلام ډېر وخیار او په خندا شو ای سعده راته ښکاري چې واده ته دې زړه شوی دی ښه واده ته دې څه شوی دی یا الله پاک پیغمبر واده ته مې زړه شوی خو ما له څوک خور لور راکوي ما سره څوک یو ځای ډوډۍ نه خوري نو ما له به خور لور سره راکړي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وی ښه هغې ورځو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابي راغلی او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبر زما لور پیغله شوی دی له مناسب رشته وګوره اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د ټولو نه آسان کار چې وغه نکاح وه د ټولو نه آسان کار څه شی و نکاح وه د نبی صلی په زمانه کې د ټولو نه آسان کار نکاح وه څنګه د سړي لور به پیغله شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به وفرمایل وی دې له ته څوک مناسب هلک وګوره هلک په بالغ شو پلار به راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به وی دې له څوک مناسب جینۍ وګوره نبی علیہ السلام بوله نکاح وتړله نو د نبی اسلام په زمانه کې د ټولو نه آسان کار څه شی او په نن زمانه کې د ټولو نه ګران کار څه شی دی بد به هم کو خو ټیک به هم که نه په نن زمانه کې د ټولو نه ګران کار نکاح ده او زما وروڼه د افغانستان الله زموږ د ټول په هغوی هغه بیا ډېره ګرانه ده ګورئ ډېره ګرانه ده که داسې ده که نه